د وخت ردي خلک د وخت بدلون ته لارې نیسي. د مایوسۍ د کفر کړو نشو خوړلی مغل د سره تیر انقلابي پښتون ته لارې نیسي. او که سر درځي هم د لیلا په سر سودا نه کوي. غله د وطن مې د وطن مجنون ته لارې نیسي. ډېر ځوان رهبر نوجوان قیادت صوبائی چیئرمین محترم سکندر ایت خان شیرماو صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ صوبایي کابینه دلته کې راغلي د ټولې صوبې نه د صوبایي کونسل ممبران صاحبان، د ضلعو چیئرمینان، ضلعو جنرل سیکرټریز، زمونږ دلته کې موجود خویندې، زمونږ د اقلیت وروڼه، زه ټولو کې اول ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی او په دې میټینګ کې شریک شوی. بیا د خپل نښه او د صوبایي کابینې د نښه ټولو د صوبایي کونسل ممبرانو ته مبارکي ورکوم چې هغوی د پارټۍ د صوبایي کونسل ممبران منتخب شوي دي. دا تمه به لرمه چې تاسو ټول به په خپل ځای باندې د پارټۍ د پرمختګ لپاره، د پارټۍ د فعالیت لپاره، د پارټۍ منظم کېدو لپاره په خپل کردار به ادا کوئ. ما نه مخکې څنګه چې بعضې خبرې وشوې، مونږ به دا ټول دا پارټي خپله ګڼو، نو بیا به دا پارټي چې دی دا به فعال کېږي به او دا به لویېږي به، او هر یو کس به دا ګڼو چې که ما ته ذمهواري حواله شوې ده او که نه ده شوې، چې زه یو پارټۍ سره تعلق ساتم، یو نظریې باندې ولاړ یم، یو قائد باندې یقین ساتم، ملي رهبر باندې یقین ساتم، نو بیا دا زما فرض جوړېږي چې زه دې وګرځم، خلکو له دې دعوت ورکړم او خپله دا ورورولي، خپله دا پارټي چې دا نوره دننه کړم. دلته کې د ټولو ضلعو خبرې وشوې، ښه تجاویز هم راځي، د تنظیمي صورتحال باندې خبرې وشوې، خو زما به دا خواست دی چې دا صرف په دې نه چې موږ دلته راشو او دې میټینګ کې خبرې وکړو، اوس به دا خبرې عملي کول او د هغې بنیاد به تاسو ایږدئ چې په ضلعو کې زموږ اکټیویټي وي، زموږ وجود وي، هر څوک به تاسو طرف ته توجه راکوي. خو چې زموږ اکټیویټي نه وي هلته کې، زموږ میټینګونه نه کېږي، نو که ډېر لوی شخصیت هم شي بیا به هغه شانتې تاسو ته توجه نه میلاوي. دغې لپاره چې موږ یو خو دا چې خپل میټینګونه چې دي هغه باقاعدګۍ سره شروع کړو. دا کم د ضلعو مشران دلته کې موجود دي، زما به دوی ته دا خواست دی چې را روان 15 ورځو کې دننه
مونږ خدا تیر د صوبایي اجلاس چې کړو پای کې دا خبره کړو خو ځان نه ولاړ چې را روان 15 ورځو کې دنه کم تنظیمونه چې پاتې دي دا مکمل کول دي او دا غي ریپورت چې دی هغه دلته کې وطن کور کې زمونږ صوبایي جنرال سیکرټري محترم ماشم بابر صاحب له تاسو را رسوي لیکلي ریپورت چې په 15 ورځو کې دنه کاغه د حلقو تنظیمونه دي کاغه د یونین کونسل تنظیمونه دي کاغه د ویلیج کونسل تنظیمونه دي چې هغه موږ دلته کې دوی ته راورسوو دې سره د کوم د مهنګای خلاف دا احتجاج خبر وشوه دا موږ په دې باندې وکړله اهم ځکه چې یو خو وګورئ نو دا حکومت چې کله وجود کې راغلی دی ورځ تر ورځه ګرانۍ کې اضافه شوې ده او اوس خو دې حد ته رسېدلې ده چې زما خیال هر یو کس ادې تهریانې شیره دا 2 وختو دا روپۍ خپل بچو له او د میاشت په اخر کې چې کوم د بجلی او د ګیس او دا دغه بلونه راځي چې دا به موږ څنګه سرته رسوو دا به څنګه پوره کوو هر یو کس په خپل ځای باندې حیران دی دې ته او بل خوا دا چې د حکومت ته وګورو نو هلته نه خو دا 15 میاشتې خو په دې تېرې شوې چې لا ګبراوېږی ما زر به دا ټیک شي خو 15 میاشتې تېرې شو اوسه پورې خو موږ ته څه ښکاره نه شو چې حکومت څه داسې اقدام اوچت کړي چې هغې زه ووایم چې د دې ولس لپاره د قوم باندې دا د ګرانۍ دا کوم عذاب چې نازل شوي چې د هغې د کمۍ لپاره څه دغه شوي نن سهار ما اخبار کې کتلو او تاسو هم کتلي چې اف بي آر چیرمن چې دی هغه وویل چې یاره مونږ IMF ته دا درخواست کړو چې کوم ټارګټ تاسو موږ له راکړی دی د ټیکس راجمع کولو چې هغې کې لږ کمی وکړئ ځکه چې دا موږ نشو پوره کولی او IMF ورته وویل چې موږ ستا دا درخواست دا منظوره کوو نو دې نه دا اندازه کېږي چې نور به ټیکسونه وسلئ نور به ګرانۍ کې اضافه کېږي یو وفاقي وزیر خزانه چې په دې نه پوهې چې په ملک کې ټماټر څه ریټ دی اسی یو زما خیال دلته نه یو تپوس دی حفیظ شیخ نه کوم چې دغه دوکان دی زما خیال دی ټولو خلکو ته وښایي چې کوم یو 15 روپۍ کیلو ملاوېږي ځکه چې دا په دغې حوالې سره دا ښکاري چې هغوی ته د دې پروا نشته هغوی ته د خلکو باندې چې کوم بوج دی کوم عذاب نازل شوي دی د هغې دغه نشته احساس نشته نو دې حوالې سره موږ داسې سوچ وکړو چې یاره دا د ګرانۍ خلاف یو اواز اوچتول دا زموږ فرض جوړېږي او په هغې حوالې سره دا لومړنی به دا یو احتجاج یو ورځنی احتجاج به کوو به او بیا به دا سلسله به مخکې موضوع به دا بدلېد به صرف رکاوي به نه ځکه چې زما خیال دی چې دا قوم بلکل تنګ شوی دی او چې لږ موږ ورته ځان ورسوو نو تاسو ته به د هغې بیا احساس کېږي به او د هغې به ښه نتایج به راوځي به په دغې حوالې سره 28 تاریخ د دې میاشتې 28 تاریخ اس महीने की 28 तारीख को हर जिले में हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे पारी की बात जो सूबाई तंजीम ने रखा कोशिश में डाटो कि हर जिले का सोक नुमाइंदा हो जाएगा सजैता वजह पख्पल जब सजैता अरशद खान बशी बाबर साहब बशी तारिक खान बशी नोनू बशी प्रोफेसर साहब बशी नोर कम मशरान चली
دا ټول به مونږ مختلف اضلاع ته ځو او په دغه ورځ باندې چې په یو ورځ باندې مونږ مختلف ځایونو کې دا احتجاج وشي نو هغې نه به یو دغه پته لګي چې یاره صحیح طریقې سره قومي وطن پارټۍ دا اواز اوچت کړو د هغې به یو حیثیت هم جوړېږي نو 28 تاریخ باندې دا مې ملګرو ته خواست دی چې ښه په ګڼ تعداد کې به راوځئ او دا احتجاج به ریکارډ کوی به زما به دا هم خواست دي چې سبا پورې هره ضلع چې ده چې خپل اجلاس هم راوغواړي او په دې کې بیا د هغې ټایم او دغه چې دی چې هغه وطن کور ته دلته کې موږ ته کنوې کړي چې موږ ته هم پته وي چې کم ټایم کې به کومه ضلع دغه کوي چې هغې لپاره موږ د مشرانو چې دی هغوی تشکیل کولی شو چې کم کم ځای ته به کم مشر به ځي به یو مې دا هم خواست دی موږ عهده اخیستل لپاره ډېر خوشحالي کوو خو بیا د هغې عهدې سره انصاف کول چې دی بیا موږ ته هغه شانتې دغه نه ښکاري نن هم که زه وګورم نو بعضې د صوبایي کونسل ممبران نه دي راغلي زما به بابر صاحب ته خواست دي چې نننۍ دا حاضري به تاسو وګورئ او چې کوم کسان نه راغلي دغې لپاره یو کمیټي جوړه کړئ چې د هغوی نه تپوس هم وکړي چې که د چا یو عذر وي یو دغه وي نو خپل ځای باندې اوس کې که یو کس صوبایي کونسل ممبر جوړ شي او بیا راځي نه میټینګ له نو بیا د هغې له زما خیال وارنینګ هم ورکول پکار دي چې عهده اخلو مونږ او بیا ورسره انصاف نه شو کولی نو زما خیال دا زیاتی دی دا پارټۍ سره زیاتی دی دا مونږ ټولو سره زیاتی دی نو په دغې حوالې سره یو دغه به کوم د ضلعو نه ماهانه ریپورټس خو دا ګورې هغه تېر ځل والا کار به راسره نه کوی دې ځل چې که ماهانه ریپورټ چا راولېږلو د هغې ورته بیا تپوس کوو د هغې به بیا ایکشن په هغې باندې اخلو ما مخکې په تېر کوم الیکشن ورځ و په هغې باندې ما دا خبره کړې وه چې یاره ما زیاتره د ضلعو ملګرو ته دا ویلي وو چې یاره 2 میاشتو کې به کارکردګي مونږ چیک کوو او بیا به د هرې ضلعې هغه کونسل ته دا مخامخ ږدو د هغوی کارکردګي نو زما به دا تاسو ته خواست دي چې دا سیزونه به لږ اوس سیریس واخلئ به دلته کې یو طرف ته باندې اشارتن خبرو شوه خو په هغې باندې پوره تفصیلي دغه نه شوې یو خو تنظیمي طور باندې ځان مضبوطول دي خلکو ته ځان رسول دي خلکو له دعوت ورکول دي خو اوس دا سیاست چې دا کافیت بدل شوی دی په دې کې د میډیا او بیا د سوشل میډیا یو خپل کردار دی او څو پورې چې دغه مانیم هغه شانتې پارټي فعال نه شي نو د هغې هغه زور او هغه اثر یې نه جوړېږي زما به دا خاص دلته کې تاسو ټولو ملګرو مشرانو ته چې تاسو خپل د سوشل میډیا که فیسبوک ته استعمالولی شي د هغې پیجز جوړ کړئ چې په هغې باندې د پارټۍ اکټیویټیز هم تاسو دغه کولی شئ د ضلعو د طرف هم چې دی د تنظیم د مخه هم پکار شي پیجز دغه دې جوړ شي دغه شانتې دا ټویټر چې دی دا اوس یو ډېر فعال دغه دی چې په هغې باندې ستاسو دغه موجود دي او دا به زما خواست دي چې د هغې هم تاسو اکاونټ چې دی هغه جوړ کړئ دې سره پارټۍ ته به ډېره فایده رسي بعضې وخت کې داسې ضروري اهم څه خبره وي د سوشل میډیا په ذریعه سره هغه خبره که ټول ملګري د یو څو ګنټو په نوټس نشي راجمع کېدی نو هغه هغې په ذریعه رسېدی شي نو دا به زما دا خواست دي ما یو دغه فارم دلته کې ورکړی و چې هغه دې ټول وګوري چې چا سره شته او چا نشته که چا نه او هغوی له چل نه ورځي نو هغې کې زمونږ دلته کې سکرټریټ چې دی هغه تاسو سره مدد کولی شي چې ستاسو هغه اکاونټ چې دی هغه شانتې جوړ کړي
شیرباده زاده خان خبر وکړه او نور مرګرو باندې پکې خبر وکړه نو باندې تاسو ته خبره کړې و هر ضلع صدر ته او که صدر نه راغلی نو یا جنرال سیکرټري یا د هغوی نماینده ته یو خړه لفافه ملو شوې ده او دا ما دا غوښتل چې اوس پورې زمونږ څومره رکنسازي چې شوې ده هغې کې مونږ د هرې ضلع رکنسازي بیانه کړه او هغه هر د ضلع چیرمین لا یا د هغوی نماینده له ورکړې ده صرف دا خیال لپاره چې اوسه پورې چې کوم ارګنایزر و د هغه په محنت په نتیجه کې دا رکنسازي شوې ده اوس چې دې نه پسته چې کومه رکنسازي کېږي دا به ستاسو کارکردګي کتل کېږي د تنظیم کارکردګي به کتل کېږي او په دې باندې به زه هر صوبایي کونسل میټینګ کې مو کلم چې تاسو ته تکلیف راکوو نو دا به زه تاسو ته تپوس کوم چې بھائی ما ته وښایه چې څومره پکې اضافه شوې ده میں کہتا ہوں بالکل تنویر صاحب نے اشارہ کیا کہ اردو میں بات کروں تنویر صاحب ہم نے ہر ضلع کے چیئرمین کو یا ان کی نمائندہ کو آج ایک لفافہ دیا ہے جس میں اس ضلع کی آج تک جتنی انٹری رکن سازی کے اس میں ہوئی ہے ایپ میں وہ ہم نے ان کو دے دیا یہ آج تک جو ہوئی تھی یہ ایک لحاظ سے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو آرگنائزرز تھے یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا اب اس کے بعد جو ہوگی وہ ضلع کی تنظیم کی کارکردگی سے ہم جانچیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی تو یہ میری خواہش ہوگی درخواست ہوگی کہ اس رکن سازی کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے اور یہ چیز اس لحاظ سے ہر ایک کی کارکردگی سامنے نظر آئے گی اس میں وہ پہلے والا سسٹم وہ نہیں ہے بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یار اس کو موبائل اس پہ نہ کریں اور وہ پرانا طریقہ جو فارم پر کرنے کا ہوتا ہے وہ کریں لیکن اس کے بارے میں بھی بڑی شکایتیں آتی تھی کہ وہ اکثر لوگ اسی طرح بھر دیتے تھے یا وہ ووٹر لسٹوں سے بھر دیا جاتا تھا تو اس میں کم از کم وہ کوئی وہ نہیں کر سکے گا اور اصل رکن سازی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی تو یہ ایک ہم ماہانہ کی بنیاد پہ آپ کی اس کو کارکردگی کو چیک کریں گے اور اس کو آپ کو بار بار ہم بھیجتے رہیں گے کہ کس نے کتنی رکن سازی کر لی ہے اور کتنی کارکردگی ان کی سامنے آئی ہے اسی طرح کچھ اضلاع ہیں کہ ادھر بھی ضلع کی تنظیمی بنی اس میں خصوصاً اپر کوہستان لوور کوہستان پالے کولس کولے پالس اور شانگلہ پھر نوشہرہ یہ اور مارتان ملکن میں بھی صرف صدر اور جنرل سیکرٹری وہ ہوئے باقی تنظیم ابھی ہمیں وہ نہیں ہوئی تو اس کے لیے فلیمان نونو صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ اپر کوہستان لوور کوہستان کولے پالس اور شانگلہ کہ یہ وہ کریں گے کہ جلد سے جلد یہ تنظیمیں مکمل ہو جائیں نوشہرہ اور اپر دیر ارشد خان اس کی طرف وہ کریں گے مردان اور ملکن جو ہے وہ طارق خان جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے اور اس کے لیے طریقہ کار بنائیں گے مرج ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں بھی کیونکہ دا قبائلی اضلاع نوے رشوی دی اور دا خبر صحیح دا چھے التا شانتی سیاست نشتا خدا دے حوالی سر مکور ہے چھاگا یو لحاظ سر بیا نوے علاقہ دا دی نور ضلعوں کی خو مضبوطی پارلیمنٹ موجود دی علی تک ادادہ چی نور پارٹو سر یوزے ومنگا پیو دغا چان نو آگا لحاظ سر لکه مونږ د ټولو برابري ورته کې او زیاته زما خیال مونږ ته موقع ملاوي نشي پای کې
چې موږ هلته کې پارټي مضبوطه ودرو او هغه منظم وکړو. په دې حوالې سره د دې مرج ډسټرکټس لپاره به موږ یو کمیټي جوړو. ارشد خان تاسو شوئ، اسد خان شو، ظاهر شاه صافي صاحب شو، او دې کې دا ټول څومره چې د موږ سره دغې ضلعو کې چیرمنان دي هغه ټول به رايوځای کړو، دې ته به کینو او یو طریقې کار به جوړو چې هلته کې کوم آزاد خلک ولاړو چې هغوی له موږ دعوت ورکړو. نور د هغوی چې هلته کې کوم مسایل دي کوم دغه دي هغې لپاره موږ کوشش وکړو. زما خپل هم ذاتي دا اراده ده چې د مرج ډسټرکټس کې هر ضلع ته کله کې جلسه نه کېږي، زه کم از کم پریس کانفرنس ته ځم او د هغه ځای مشرانو سره هم ملاقات کوم او بیا به د هغه ځای د هرې ضلع چې کوم خپل مسایل دي په هغې باندې پریس کانفرنس په هم کوو او د خلکو ته د قومي وطن پارټۍ دا پیغام هم رسوو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د فاټا لپاره یو خپل جدوجهد یې کړی دی، یو کوشش یې کړی دی. بیا خصوصا اوس موږ دا ګڼو چې فاټا سره نور هم زیاتې په دې حوالې سره کېږي چې نوې علاقه وه، په کاغذونو کې خو د هغې مرج وشو، خو په حقیقت کې چې ګورو نو هلته کې اسم نشته، هلته کې هغه اډمنسټریشن نشته، هلته کې هغه وسایل نه ورکړی کېږي لګیا دي، هلته کې ترقي نه کېږي لګیا ده، هلته کې کومه توجه چې خلک غواړي هغه نه دغه کېږي، لاین ډپارټمنټس نه دغه کېږي، د تعلیم هلته کې سهولتونه نشته، د صحت سهولتونه نشته، د څښلو اوبو سهولتونه نشته، او هغې طرف ته نه د مرکزي حکومت طرفه نه د صوبایي حکومت طرفه موږ ته دا ښکاري چې هغوی توجه ورکړي لګیا دي. په دغې حوالې سره بیا دا دوه درې قانونونه جوړ شو، هغې سره خو زموږ دا یو خدشه پیدا شوې ده چې آیا دا حکومت د دې مرج واپسې خو نه غواړي. که تاسو وګورئ یو ایکشن ان ایډ آف سیول پاور قانون راغی چې هغه نو په کار کې یو ځل د مرج شو چې د هغې نه پسته داسې قانون جوړ شوی. بیا دا بله ورځ د معدنیاتو په حوالې سره کوم امینډمنټس چې راوړل نو هغې نه هم داسې اندازه کېږي چې دوی دوباره دا خواټه چې ده دا بیا یو نو ګو ایریا یا داسې علاقه جوړول غواړي چې هغه هماغه شانتې محرومه پاتې شي. په دغې حوالې سره ما خو بله ورځ هم په پریس کانفرنس کې دا اعلان کړی چې د دې ډسمبر په لومړنۍ هفته کې به موږ په دې باندې یو ملټي پارټي کانفرنس راغواړو. په هغې کې د فاټا مرج وروسته پر چې څه شوي دي او کوم څیزونه پاتې دي د هغه به موږ ذکر کوو او د فاټا د وسایلو چې دي چې هغه باندې موږ خبرې وکړو. موږ دا نه غواړو چې د فاټا وسایل باندې نور څوک غاضب شي او دغه وسایل چې دي هغه د نورو علاقو لپاره استعمال شي. هسې که موږ وګورو نو زموږ صوبه چې ده د هغې سره ډېر وسایل دي. موږ تیل د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو، موږ بجلي د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو، موږ ګیس د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو، خو د هغې فایده چې د نورو صوبو ته رسي زموږ صوبې ته نه رسي. دا اواز دا خبره چې ده دا به قومي وطن پارټي چې ده دا به په ښه تیز اواز سره دا به اوچته وبه او موږ به خپل حق چې دی دا به واورو. د دغې منډې ستاسو بیان سره دا هم ته شو چې پاټا مونږ ملکن ډویژن نو دوی سره هغه وکړو چې 5 سال لپاره به تاسو نه ټیکس نه اخلو. هغه شی په موږ باندې شروع کړی دی که نه بلکل دا هغې سره تړلی شی دی او د پاټا هم چې دی هماغه هلته کې مشکلات دي. باڑا کې سټیل مل نه ټیکس باقاعده نو هغه شی به هغې باندې به دغه کوو. د دې کانفرنس کې به دغه کوو. دغې کانفرنس لپاره د طارق خان او د اسد خان او د ظاهر شاه صافي صاحب دغه کوو چې دوی د دغې کانفرنس ارګنایز کولو کې د هغې په خلک رامختلو کې د هغې لپاره نور کوم بندوبست چې کول دي دا به د هغوی ذمواري وي چې د دسمبر په لومړنۍ هفتې کې موږ دا کانفرنس دغه وکړو. د دورو خبره ده 28 تاریخ ته احتجاج جوړ شي دې پسې سم درته دورې شروع کړو. سوابیان یې شروع کړو
یکم تاریخ تاسو ته ټیک دی बिल्कुल ठीक है जी क्या करते د یکم مایګي دا لګي چې دا دې ډیر زیات خجي نه اتوار د نوی اتوار نه جی اتوار نه باقي کار 2 तारीख साजो शो ठीक है ना बुनेर बरगी से शो 3 तारीख लगा वो डबल शो हाँ? चार चार ठीक शो ना मलकन एजेंसी तक लगा शो खैबर तफसीम मुंगा पर 23 तारीख वाले वरवादी दे पसीबा बाबर से नोट शेड्यूल बम जारी की और हर जिले तब मुंगा जुबा और दल तक तंजीमी सूरत हाल मजबूर नूर खल्क सर बम तक मुलाकातों बकौबा तासो अगर लिस्टुन मुंगा तासो गुफ्ती छे लिस्टुन राके छे भाई चा पासे वर्तक पकार दे कि जमुंगा लेवल माई चा पासे वर्तक भी मुंगा मोरजू फावल शुरुआत पर तासो कवे صوابع باندې کی خبر وشو دا زما د صوابع ځلې چیرمن صاحب سره د دې ځله په باندې خبرې شوې دي زه دا دې تاسو کوم چې زه د جرګه مته کې جوړه کې چلته کې دوه کله مرګور دا تاسو ورشه باقاعده دعوت ورکې او نور چې بره چې چا سره خبرې کوي هغه زموږ په لیول باندې موږ د دوکو دا یو دغه جوړو چې هر یو ځلې تنظیم چي چې هغه هر میاشت خپل रिपोर्ट را لګي او سره ودان را لګي چې به څومره خلکو نه تللی دی او دعوت ورکړي دي داګه باندې रिपोर्ट مونږ ته را لګي چې دا یو سیستم نه شروع کو ځکه چې پښتون د پښتنې دي چې چا پسې ورځي نه نو تاسو بدل څوک نه راځي او چې سره د کوم شي شامل شي دغه شي دا تاسو به خلکو پسې ځای تاسو به او پسې ګرځي دعوت ورکوي علاوه تاسو سره مخکې روانيږي باجوړو کې بالکل هغه بابر صاحب شروع کی د آزادی مارچ حواله سره او د کم صورتحال چې جوړ دي پاګې حواله سره خبرو کړه یو خو په 31 تاریخ باندې چې کوم مرګرو کردار ادا کړی پای باندې زه ټولو شکریا ادا کوم شاباشي مور کوم کوم وګورو د دوه ورځې په نوم رسمانه دا پوزیشنو کوم ته زیات ټایم نو شوی دی نه زیات په یا د شو بیا دا غینه پسته په 3 تاریخ باندې دوباره بیا هم باجی مرګري او تکلیف کړو او تلی ورته کې دا واقعا زموږ په یو ښه رول پاتې شو د جیوین نلګه ویلم فکشتا بابر سیواله کیدا رسول الله چې په اړه شي کې سلام مشورت کو خو چې کله د سامان په پاسه دنه بیا چا سره سلام مشورت نه کو نیم په چې مولا شیخ څه داسې خبره شوې ده چې هغه بیا بغیر سلام مشورت انت قاصد شو بیا پرون بابا صاحب له تکلیف ورکړو خیبر کمیټې میټینګ کړي او پای کې اوس وی چې ځلو په سره باندې با جلسې کوبا هغه بیا چې پټه څنګه پروګرام جوړ شي دا غي مطابق په بیا موږ دغه کوو کومه اوس دی وای کنه کینو ځان مضبوطو خپل چې د احتجاجونو شروع کوو خپل منظم کول چې هغه شروع کوو خپل فعالیت چې دغه طرف ته توجه ورکوو ځکه چې زموږ حیثیت وي هر یو کس پر راځي بیا موږ سره خبرې کوي او چې زموږ حیثیت دی نو بیا موږ نور پسې ځو هغوی ته مینت کوو نو هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ راپاسو موږ خپل فعال کردار چې دی هغه ادا کړو د جمعې په ورځ موږ د یوت والو میټینګ راوښتی دی دغه شانتې د روان هفتې کې د وکیلانو صاحبانو چې دی هغې میټینګ هم راغواړو چې هغې له دغه وکړو د ضلعو ته درخواست شوی دی او د یو ځل بیا درخواست هم کومه چې زر ته زره موږ د وکیلانو نومونه راولېږئ چې موږ په هغې لسټ کې اډ کړو د ټولې صوبې اول یو د ټولو وکیلانو یو میټینګ کوو او بیا په هغې کې د هغوی ارګنایزینګ کمیټي به جوړوو او ورته به وایي چې یو ضلع دوره وکړي په هغې کې ممبرشپ وکړي او بیا به الیکشن کوو دغه شان د یوت هم چې دی
هغه اول مختصر میټینګ راغورو بیا به هرې ضلع ته لیږو ممبرشپ پکېږي او بیا به د هغې نه پس الیکشن باندې به د هغې انتخاب پکېږي به زه دغه شان د نور وینس چې د هغې به دغه ترتیب به جوړو زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو خپل فرندو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی په دې میټینګ کې شریک شوی دا به مې خواست دي چې نن نه به فعال کردار به ادا کوئ میډیا کې هم لږ فعال کردار ادا کوئ دا سوشل میډیا باندې هم چې دی خپل فعال کردار به ادا کوئ او د پارټۍ د پرمختګ لپاره به ټول خپل کوشش کوئ ډېره ډېره مننه